أنه قال ويل للعقارب والبطون الأقلام من النار. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. باب ما جاء في الوضوء مرة. قال حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وهريرة وأبي رافع وابن الفاكهة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. وروى رشدين بن سعد وغيره عن الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن النبي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وليس هذا بشيء. وروى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أواسطي الأخوذ بالظلم صلوا وزفد الرجلين غسل له كمصحى. لا فلي باب في ذكر فيه باب ما جاء ويل للعقاب من النار. باب بيان دار الوعيد في جوار الشبل. هذا وعيد داني ويل للعقاب دوزخ أو هلاك ومصيب عذاب هذا خلق. ويل ثابت للمقصرين للأعقاب تدخوك وينزلك فسوق لا غير فار عذاب لا صعود فار. ويل للأعقاب من النار. ويل لفار صاحبان دفندهم أغويل دسنين دوزخ دخولنين بالبي عذاب. وويل للأعقاب اليابسة من النار. بيان دا ويل لدفار دا أبي كندو جارة أوشي ودست أوشي فاتش من أي دفار دا نار وعيد. نيوتري بحث اليوم بيان دا مسالين أو يوم درين بيان دا مزاعبهم درين بيان دا دلهم أو أهل باطن شيئان دا يوفين جوابا ومن شاء في اختلاف على آيات في البقرة ذكرتنا بحق ودا باطن مطلب خان تلاوتي مراد من قلت لكم مسألة سنة بيان مقدة مسألة لا وظيفة الرجلين غسل أم مصون للرجلين وظيفة شيء دست لوين ذلك مسكين مسألة أو بيان مذاهب دار أهل السنة والجماعة أو أئمة أربعة والجمهور أمتوي فيجي وظيفة الرجلين ومصلين فكرة بين مسجد الشيعان إمامية وغيره أغيوي وظيفة الرجلين ومسحرة يوترين مسجد وعقد محقق نري أغلى شابيك منصوبة أو ابن جرير تبريتا وبعض نور مليانو جدا فوق تأخير دي مسح مشتان أو غسل مشتان استعفوا على شكل دي واجب مخير دي في وينجو تمسك لكن مسلك وختم خدا نسبتون شافي سے تغلط ٹھیک ہے اور جکم بعض روایت کے حدیث ہے وہ ابن عباس علی ولاغی سری اغا مسنا اغا وضو والوضو کے رہتی سوی ادس کئی ہے طالبان باقی علی کا سے ادس ہوتے نصرف یو اندام کو کہ وہ پسی عطب کرتے اب ادس کے سوی ادس ایسے ادس کی چاہتا چل رہی علی کا مخوی دولت 10 دن دولت باقی ہو پسی کوا اغا وضو والوضو کو حقی بنزل ضروری نہیں جب یو روایت کے لئے حدیث مسا کرنا وآغا بے ودسے ودس نو خان ادا تعلیم و تربیت کفارا دا ودس و دا من نفسے ودسے او ودسے اغا استدلال و کینی دیش
او ابن جرير تبدي شيئا اليوم لكن ظاهرا ده معلومي ده الشيعة قول سنيان وقول ده أنا ما غصة خاص قول لك خاص أصل بنيادي ده غني الشيعة كانوا باطل او كفر ثابت كان خودي دې کې د علم مسله کې شورا او عائشې دي کې کني ذکر دی او وجب دې مون پاتې شته قاضیانو باندې څه په شیعاګان او د کفر پنځه وجې دې یو وجه ده چې دې د جمهور صحابه او ټول صحابه اکثرو صرف یو څو استثناء نه علاوه ټول کافر وایي تفسير ده صحابه چې کې د ټول دا کفر دویم دا جديد تحریف قرآن قائل دا ثابت دی کتابونو کې دغه چې کله کې شي ناس منافقانه وایي صدا سره یا یو دې په دې نه وایي افضلی انا وجوب ان ټول عقیده دا چې قرآن شریف کې تحریف شوی عثمان سره په کامل کړی سورۃ حسن پکې نشته سورۃ حسین پکې نشته سورۃ فاطمه پکې نشته دا لزانا أنا لا تملك بداية مع غائب صليب ويس کے مع غائب کی مہدی سے تو یا بلکہ دا فرضی معمان کنا دا بھی صلیب اور فرضی کی وقیمت صلیب دے اور قرآن پیدا سے شما دا خصوصا سوا کا درس جو قرآن اشتنر دا مدرسے اور کتابوں سے دا قرآن تحریف کا قرآن حقیقت دی دا کفر قرآن شریف محفوظ وإن عليه لحافظون من الإيمان يوم عثمان صغير فتصوب مش كمول زيادة تكشوا تحريف دريم داري يدي وين جبريل عليه السلام قواهي كخطا شوالي سے پیغمبر کے دو قرآن العلی جلوالہ ونبولا نتول مربع على الإلم مناسب أطواش أسأل عنهم بلغ عائشي بي دعوتي إيقنا نسبة زنا وتكلم إذا رأيت تطهيره القرآن الشريف صفائي ثابتنا القرآن الشريف إن الذين يأتون بالفاحشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم دا آیاتون سورہ نور کی عائشی بھی براعت بیان دے اور دی براعت نوین دا کفر اور بلدی عقیدہ دا کفر دادا دی دا بدا عقیدہ دے دی وی چو خطے پاک بدا دی دا وی خطے بارک عقیدہ دا چا آئندہ حالات و علم خطے پاک تنیشتا دا صحابوں صفت چکے دا دیالتی دا صحابوں دشمنان جیسا دا حضور دشمنان دی وی دا حضور پاک دا صفتونه چې قرآن حدیث کې دي کنه یا آیاتونه کې د صحابه دا خدای پاک ته پته نه وایي رسول الله د خدای د پته نه څو دا پته خدای پاک جاهل دا یاد الله والله بكل شيء عليم او يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور او عالم الغيب والشهادة او د جميع ما كان وما يكون ورسل چې سکی دا غیته العلم دی ودا هیڅ نه ټول بکواسات دي یہ حاشی مملکتی شان وانشاء کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز سے اور علمی عالمان محققین سے تحقیق راوالے آغاز سے پہ حسنتم کی پپاوات شیعان افضلی حدیث افضل اللہ عثمان سے اللہ کو کفر خبر ہے جو بیداتی خبر بشی ہے دا خبر اگر سے سوک تفکراتت کی اس خبر صفار اس بڑے ٹول تقریباً جو تاسو تا اللہ تاسو او موږ ټول امت د دې ظالمانو سره لازم نن خبرې دي وی شیعان می مسله او اهل سنت وی مسائل د حکم او منشأ د اختلاف د آخرت آیاتونه وانصروا برؤوسکم تاسو چې ودس کوي مخوین دې لاس وینځي او نن لاس بسر راکاږي او ارجلکم وامسحوا لاندې نه دی دا د فصلو لاندې دی کنه منسوب دی مجرور نه دی دغه نصب دی نو معمول به هذا اهل سنت نصب دی معنی دا شو ارجلکم فی وینځین تکشوا حضور پاک صحیح حدیث دا غره سونه نقل دی ټول کې غسل کوي او اجماع الامت په غسل کوي او یو صحیح حدیث کې مسله نشته کړی دا او دا جرم
جر قرأت امراض مال تقربي هو قرأت سرور قرأت متواتر دي نسب او درې قرأت متواتر دي جر دي او د امام حفص قرأت نسب دي لکه دی وطن دا غیر مخلدین تقوس کولی شي چې په فقه کې تقلید نه کوي نو په قرأت کې ولې تقلید دي ته وایي ته د نبي علیه السلام قرآن وکړه حفظ ارجلکم دین ورته وایي دا د چا قرأت دی دا حفظ پسې دی که محمد علیه السلام پسې دی دوی وایي چې حفظ پسې دی نسب کوي ها نو هغه پسې دی نو نبي علیه السلام پسې به دی ٹھیک شو نو تا ته بل جواب نه ورځي یره موږ د نبی علیه السلام خیرات وضاحت او کتابونه یې کړي یو که نه تحقیقات یې کړي او تصنیف او تعریف او تدوین او وضاحتونه یې کړي ٹھیک شو نو دوی ته دا زموږ وطن ته دغه خیرات رارسېدلی د نسب معمول بها زموږ نسب دی نو دوی وایي دغه مولوي صاحب دغه کړی دوی پکې محنت کړې او دوی د حضور پاک خیراتونه واجب کړي نو دغه شان فقه کې موږ چې فقه حنفي پسې ځو نو فقه حنفي خو د حضور علیه السلام د قرآن او سنت نه و د هغې تشریحات کې کوي نو دې ابو حنیفه صاحب خو د قرآن او د حدیث او د حضور پاک پوهېږه هماغه شریعت پوره تشریح راته کړی او کتابونه یې ولیکل شاګردانو او د هغه خبرې را جمع کړې او تدوین شو او تحقیقات شو تفصیلات او جزئیات راغلي دا خادمان د دین دی نو چې په قرأت کې تقلید کوي نو په فقه کې تقلید وکړه چې دوی نبي علیه السلام پسې په فقه کې ځو نو بیا په قرأت کې نبي علیه السلام پسې وایي اوس بس کې هغه نه کوم قرأت راغلی نو انت ملایا دی او انت ملایا دی نو تاسو ملایا نه تاسو مو مجتهد دی خدمت چې چا کړی هغه پسې وایي فصلوا اهل الذکر وداسې بسو هغه الله دې ورته عقل ورکړي خیر نو وکړه ته شو څلور موږ د نسب معمول او د شیعاګانو معمول د جار دی ٹھیک شو نو هغې وایي وارجلکم وامسحوا برؤوسکم مسحو کې د سر وارجلکم وضعفو چې جر وی نو د وامسحو لاندې شو نو مثلا ٹھیک شو او بل دا دی که غسل وي نو بیا به مخ سره ذکر شو او لاسونو سره ذکر نه شو سر سره ذکر شو قرآن کې راځي فاغسلوا وجوهکم وایدیکم وارجلکم هلته راغلي وو چې درې واړه مقصود شو نو مخکې وویل راته ټیک شوه دا وایي او د نسب د جواب شیعاګان دا کوي چې دا نسب څه راغلی په محل د ګورئ رؤوس لفظا مجرور دی خو محلا منصوب دی مفعول دی که نه پوهېږې په خبره وامسحوا فعل فاعل او رؤوسکم که نه دا مفعول به حقیقت کې نو محل یې د نسب دی د نسب د جواب دا شو چې په محل د رؤوس شو نو بیا مسح شو او که په لفظ د رؤوس کې که نه نو مجرور شو نو دغه نسب نه دغه جواب تاسو به ورته څه جواب کړی د سنت والجماعت او ائمو والمو ته ورته یې زمونږ د نسب څه دی قرأت معمول او جرم وایي ٹھیک شوه چې نسب کې نو مصه شو د مخ مسئله شو نو فاغسلوا وجوهکم مخ ومینځئ او دغه ومینځئ خپې ومینځئ او عملا هم تواتر سره خپې ومینځل او که ته وایې چې دا مخ سره ولې ذکر نه شو د سر نه پس ولې ذکر شو د هغې جواب دا دی چې دې د ترتیب معلوم شو چې اودس کې نو د سر مسح څه به کوې د خپو وینځل به د سر د پسې نه پس وي ترتیب دی او ترتیب فرض دی په د امام مالک صاحب نو غوږ کېږئ وامسحوا برؤوسکم چې وروسته ذکر شو نو ترتیب فرضیت دی معلوم شو مالک صاحب وایي مفاد ترتیب دی او ترتیب فرض دی نو معلومه دا شوه چې خپې په څلورمه مرتبه کې شو چې اودس کوې اول مخ شو بیا لاس شو بیا سر مسح شو بیا خپې شو که بې ترتیبه یې وکړه اول بیا به خپې وي ترتیب نو د سر د چونکې وروسته والې فرض دی نو دا ځکه وروسته شو چې فرضیت معلوم شو او دا نور وایي دا نور ائمه ثلاثه چې ترتیب کې معلوم شو سنتیت دې ترتیب سنت دی ولا سنت کې دا ضرورت کې او ترتیب سنت دی چې جمهور او احناف نو وکړئ دا رستوالی دی د دې مفاد ترتیب دی یا فرض شو یا سنت شو دا پیدا شوه که مخکې ذکر دی به ترتیب نه ومعلوم نو ته چې اودس کې داسې راکړې مسح به مخکې کوې یوه ها دویم دا دی دویم جواب چې دا خپې
رستو ذکر شده سر تا مثلا اگر چې مقصول دی کنه درې اندامونه مقصول دی او ممسوح دی نو مقصولات سره راغله ممسوحات سره راغله ولی ذکر راغله چې د خو یزلو کې د اسراف احتمال دی تعلیمي باندې ورته ټول تاسو او به ورته مو تاسو ته مو نیمه روټه یا زیاده پاتې پرې خو یې وایي تاسو باندې نه کړه باندې دې خپلې وي مقدره دې دوه هغه باندې شپږ کې وکړو ولې ټول درې ډول ما سره باندې روټه او تاسو ختم شو په قوا دا کار په باندې نه چې درې نه خو زیات کوی دې نو دا په ګناه فقط اساء واظلم د دې وجه نو خدای پاک دا ومسحونه پس ذکر کو چې د خو کې اسراف را نشي داسې به وینځ نه کمسا یعنی ګزاره پکې دا نه وي چې ودا ختم شو دا ټول به واره بدري ضروري د تشخیص دا دوامن پکې سنت دی یو د فرض او جاء جو هو بنا بل طالب ته پرې یا سبا د پاره پرې دا څه نه نه دې دې واجب سرکاري په خپل وو یی ولا تسرفوا به ضرورت استعمال نه کوي دې کې منه د اسراف نه لا او په مخ کې احتمال د اسراف نو په لاس کې په کې لري دي او دا طالبانو ټول په پټه دي دې سبي ټول په مخ او پر ظلم دي او په کې ناس دي په وطن نیولې او باندې دې پټه په لا دا چې خلک چې په یو ډول لاس کسانو راستي چې او باندې کوم وطنونه هغه په خبر ده وسه کې تاسو عرب کتنی باندې کوم باندې په دې کې لا څو ورته او اکبر احساس کی داوی را داوی وجو بدر احساس کی لګیره نه خوشاسي بس غسل نه دې بدر احساس کو به د انداز دا غسل نه هیڅ وخت نو گزاره باندې ها چې کوم ځای کې د حقوق کله چې تاسو به پاتو اسیم چې د سید بغاره ولو کان علی نهر جاری که پسین کې نه څو مو باندې سلام غره او بناچه الا للتبريد والتطهير کله پاکه به دې او پاتو یا ګرمي دې کې ګرمي او پاتو شي او د سنتیت پنځه باندې دا و جرم دې چې یار نور وو واجب نور سنت کې سنت نه دي دې په خبره دا ذکر رسول ذکر شو ومسحوا برؤوسكم وارجلكم خان نو مونږه څه وایو نصب وایو او دا رسولوالي واجب نه ذکر کوي دا شیعان وایي وی سرور اندامونه دوه مقصود او دوه ممسوح کنه دا دوه مقصود دا دوه او دا دوه ممسوح راځي دا نه جوړه چې حضور پاک ته یو ځل مسکرنه نو بل طالب دوی دغه طالبان وخت کې فرض او داس کړو داس او رسول کلام شي او صحابه وتعالى او ویش دغه احادیث تقریبا اتر بیان دي او ځان روایت د عثمان او د علی دي یعنی هغه روایتونه د وکاسو نیږي په خبره او ټول روایتو کې غسل درې او غسل قدمه او سپراشي او غسل هیڅ په خبره تاسو یې صحابه وایي د قرآن دې کې د صحابه کرامو نه شیعانو تاسو کلف ته ګوره کلف ور چالي د قاریانو کوم نه راوړل اقاری سره دې کوم ډول اوبه نو دې کې راځي دا راځي چې هغه سفاری کې کوي کافه دشتا دا دې قالی هغه محمد ما زه د سارو دې راوړل د بدل بدلاوه دې نامونه مو شي دعا وکړئ چې خدای عالم دي سرد محمد فقیر و زمین دا بچون خیر دا کرتونه دا قاریانو که آقا دا وطاسو دا پتنوا او من دا پتنین ویش یایانو اکرت پسده چه عملم آقا شادی شامونادم که غلط آلی دیگنا او دا حضور پاک مدرس پسده ده چه اجماعن و تواتران عملا ثابت اخفی وینزده یہ خواهدو ہے او دا سوار مسلمانی کئی اشیام دا مسلمان او دا سوار سوک کئی نو حضور پاک دا څنګه کړل او قراتو دا چاله نه ورځي چې قرآن دې وي وکړي یو طالب دی او الف دی پیغه او قرآن دې وي یا قراتو دې وي دې په اړه قراتو نو ولې نه خبر ده نو قرات په دې دا نه دا حضور پاک آیات باندې څنګه عمل کوي دې په خبره نو یو قرات دی نو مراد یې مساله دی معلومه ده دا چې کوم مراد ده نو سره جوابونه به ورو کوچاته نسب قرآن غسل او د جر نه مسله معلومه ها
وارجلكم كما انا تقوم على مسوقي في قولي الله ودا جرب جرب سجواب جرب جواب كيف الشيء قال مجداوله قدم كرمس جرشتا جوابنا بك المراد مثلا جواب الامام الشافعي رحمه الله عليه امام الشافعي يقول ايه جرى نصب طاعه حق او فكر ندري او بمنزله تقول ايات شو نتبع آياتنا نتبع احكام بالي وشغل كده تعليم تابع يا موضوعيه شو انه غسل ليه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم عند عدم الخوف كقال خوف بينه في وينزا في الفرد او وارجلكم كنسشوا ايه مسوكه محكوم مسوكه عند وجود الخوف ايش المقبله نتبع كرتان ومن زلت بو آيات شو نتبع احكام تلوثل يوم مصر خفينه بلا غسل دليلينه لازم يشتري مصر موضوع كيف لا خوفه لا ايش المقبله نؤرجلكم غسل شو عدم الخوف حالة الخوف او لا ارجلكم مسكوا في حالة الخوف وجرب على بعملش لكن ما نقول لبتر بين آيات فرون كنال لا آيات نري لا كذا لا آيات شو غلبت الروم غلبت الروم جلالين بلغة نتفكر ومن درد فوق آيات شو يوم كلام يوم واقع إشارة أول كي روميان وشكست غلبت الروم مغلوب شو فما سمودا فرس تزوجات بينو يوم البجن بيجي ببعتين نص قتل لا نغلبت الروم غالب شروع هيك ده فما واقع فيوم فوق كلام فوق حالات الإشارة ضد فوق كلام فوق حالات الإشارة جواب ليش ها نجرنا ما يلاقي جرنا على الموضوع حاجبتي كافي ولا أغوي على بيك طريقة دانا شكنا كلا بنحو كده لازم عرف داسي ويدفع وري يوضوا عاملان جاء سري عاملان جاء داسي متناسبين فعلين متناسبين تكلا يو كلام كذكر شيء وتقوم فعلين وتقوم معمولين بي نعرف يو عامل حذفتي وقد معمول يو سيد كده يدفع وري وش بدلنا شوية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يو عمل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كعمل سبتي فاغسلوا دي غسل ومسح ودسك اشتغل الأدوار عمان مواني ودسك صار مسح وغسل والأدوار فعلين متناسبين دي بوزوك اشتغل ودوا معمولين دي يو راس دي يو فيري انه اخذ بهم عامل حذف شو طالبان في عربيان للايجاز والاختصار الى بلاغتها في طالبان قبيلين علقتها تبنا وماء باردا تبنا او ماء باردا نوع معمولين او عاملين ولا فكاروا او دلت عربي او عامل وي بلنا وي لا سوي فوق من اخرى للغايات علقتها تب ماء وراك ملك تاخذ شراب دي وفيجي لا سبنا بيجوا بمكوا خلالي لذا على من رشد علقتها عملنا لي بل عمل مقدر بسوشي أسقيتها فيجي ما بأسكلي أو شربتها وفا بيقول يا أخي أسكلي نشربتها مش عندنا وامسوا برؤوسكم وامسوا عملنا لي أرجلكم في سري فيجي سري فاغسلوا لي لا ترى مقصودات انتبه بيه كم يقول إلى الكعبين يقول لليل وارجلكم أبي يقول شكل عاملين يوم بالليل وتعرفون معمولين يوم ذكري نتفهم معمولين يوم ذكر شيء نبيل عمل لفظ تعبين شو كمان نجرب جسد على برؤوسكم وأرجلكم ورؤوس وأرجلكم كأقبل عمله يوم يشتى مثل يوم عمل لاندي شو كمان يجي برا وده جاب ذكر على لكن يوم عمل يشتى وقسلوا له أرجلكم ذكر عليه جدا ظاهرا الذي عامل مقدر به أو مقايم تعرف أهل اللغة تفوز علقتها ماء ابنا وماء يا بل وقصال كمتاسبيل ومختصر معنيك السنجر ايه يا ليت بالك في الوغى
متقلبا سيفا ورمحا. يجي وشيء ثاني مختصر مالك التصوير يجي يا ليت بالك في الوغى كاشت استاخا وانفجنتي متقلدا سيفا تقول يا غاري تاجولي متقلدين ولا كتماشي تقولي كان تقول يا وسيفا ورمحا. رمحا خلق غاري فناشي يجي متقلدا عامل لي متقلدا عامل فالسيف كده فرمحا جنلي رمحا تمقل عامل له واسي وحاملا رمحا استفاعل عامل لي كده عامل شبه فيه أغبى عامل شو يوم متقلدا شو تماشي بشر خلق تورا چی داسته چی دسه یو پټه او دا نه زنه او ریږي د پټیو باندې زی هغه داسه خلک ځان سلوړي و حاملا یعنی اخذا نیون کی اورون کی د نه زی چې خاوند په جنگ کې بادریو کې هم سره چوپټ او تماشا او دې دا مسلې دې جوړه نورم حاجه حاملا د شوی یا هغه خپل بالک یو شیر کې لازم فيجي برزنا برزنا الغانيات يوما سيجري زجدنا الحواجب والعيون يولد رجل شروني ولا روزي داس كل لك شري لا دم يخذني لا توجي فال الرحم لا تتصور فعلا سؤال جنكي دا روزي داس كل لك شري او د سترګو کې تیز بل شان رانجه جوړي چې سترګې ډېرې غټې ښکاري شي او دا شبدړې تباه برباد اوس دا افغانان د سترګو دا سترګو سترګې دا وو یو موږ پرې راځي دا کوله افغان دی هغه دې وایي کنه چې پرل دل کنه چې دا کوڅه کې سي معنا شي پرل دل غانیات یوما يوزل غدب روه غدب كل كلام زجلنا الحواجب جدي رشي جوړو يا چړې جوړې کړې د روزنا والعيون عيون د چړې نه جوړې وتحلنا العيون هل تعمل بروبس عرفت دې اې تعمل نه روبس دښوا بده حاجب په خبره پیښه دا عربی کې دلته یو عامل نشته وشاده کوم چې مساله من بلد برابر بلد ومقا غسل والمباسل لا يجمعنا ويدرك عن النصوص لي ونبي لغة متمس نوامسهون شخاء عامل نوال وتشيئتان وخبردار بين جواب او درين جواب طهابي سيكوني مصر عقلي وفاقوان وفاقوا يأتون نوكنا وفاق فمنزلون نغشان ورشاس يقول نظام من الشداغ القول فمنزلون صاروا مالذكر وسبحوه بكرة وأصيلا سبحوه بمعنى رسولو صار مازدیگر موز کرے بے پینزه منزونه په معراج کې پنځه وسه منزونه خلکو کول روجي څو په دغه مختلف جوابونه کړي دا هغه کول دی چې منزونه به دغه شاور کړي بابا مسا وا پاول بیا څه غسل شو نو هم سو به رؤوسکم وارجلکم دا ارجلکم ناسخ ته ورکړي ارجلکم منسوخ الحكم دی منسوخ التلاوت ندی درې قسمه منسوخي کنه یو داسې منسوخ آیات چې تلاوت او حکم دواړه منسوخي باندې سورتونه سورې نساء د بقره عمره اوس یو پاڼه دی په خوا د بقره عمره بس خدای پاک هغه آیاتونه وایي بیت المقدس ته ځو آیاتونه تلاوت او حکم دواړه نشته دا یو دویم داسې وي چې تلاوت به حکم معنی لکه دا شکر وامسحوا بأرجلكم فكرة فقو مسا لا ما تلاوت کوسو نشتا حکم کې نشته موږ په پاک نه کوي فکر او دا غره درې منسوخ داسې وي چې حکم به وي تلاوت به لکه الشیخ والشیخه اذا شادي شده سړی او شادي شده خلک چې زناو کې پکانو امر د آیات نشته حکم شوسم درجه حضور پاک وو کسان ته جمع کړی دي آیات نشته حکم نشته دا طالبان داسې وایي منسوخ الحكم فیک منسوخ التلاوت لا منسوخ الحكم دا درې منسوخات شو دا خبره کوي سړی پیش طحاوی هغه وایي اول دا منسوخ شو هغه منسوخ عمل نه کوي انا اسف
وسبيشي وغجر قابل تلاوة لا حكما دريم الورشات كاشفين سيرتي يقولون أغوي دا قرآن كي تمسوا بالرسول وارجلكم دا مسخرة هم دا عامل شو وكيله هو مسؤول فما ناكاني يودا مصر معناها عام دا بينزلوا دوي يودا مصر معناها خاص تكنا الاصطلاحي إمرار اليد المبتلى إمرار اليد المبتلى تكشوا دون لاس بيرامل يا دا سويا مصر فما ناكاني إمرار اليد المبتلى مع التقاطر وهو الغسل أو إمرار اليد المبتلى بدون التقاطر مصر فقط سنيكر داسي مصري يوم يوساسي دا غسل لي أو يوم مصر داسي يوم نساسي ومسحوا ولا شو ومسحوا برؤوسكم فيقدر الصربة اللي تكون مسا كبيرة أغمانا حاستا صرف لولا بصر راكاكي فيقدر غسل بني أو فرقوبة أغا مسدا كما التقاتل يعني هو كم استعمال كفرقوب فيقدر بغمنا من مصر فما ناقاني شيء فأرجلكم كي تكون مسا عامل لي أغفى معنا عام سرشو غسل سرشو كيش غسل فقط مريو غسل خفيف يوم شديد ومعناه داشوا وامسوا برؤوسكم محل مسوا كمسر وارجلكم او فخوبا لمسا يعني غسل خفيف فيك فرابا نو غسل خفيف كما سوال دابونا وعيد ولا تجبون دي وشبا لعذاب دي اما سكوا فينا لم دي وانت بحديث راشي دا في دالان دي موشي بشيغانو مردارو دا سو بابا مسا کوي په لاندې خو کوي نه لاندې خو چې حضور پاک چې کونډه اوچي نو عذاب دی هغه په مسا کې هډوله اوچي نیمه په لاندې ډوله اوچي کونډه اوچي دا عذاب په باندې ویږي دا چې عزت دی ویږي وایي ته وګوره دا څو شان ورشاد یو ورته مثال به څنګه طالبان نماز په دې مثال قرآن کې ذویل ارحام نن تاسو سره چې کې یو عام معنا د اشتغالانو ته كدوي من بلغ زاله من محضر منه وتقى عليه زيل علم الاشتدار الاشتدارات ماما كاكا جد فاسد طول ذوي الارحام شو معنى صدا عام ده يوم ان ذوي الارحام معنى خاص ده كذي فرض وعصبني تصويري كان جد فاسد طرور خالا عمان دیگه داسې فرضم ندي عصبم ندي پشان د زوین ندي پشان د خورم ندي پیږي تاسو راځي که اخاط چا سره جوړي هغه بیا داخله والے شپه ما ليس في فرض ولا عصبه دا د الارحام خاص معنا ده هیڅ په خبره دا ډول معنا کوي دا ډول وشي دا شاګم سره عام معنا ده انزل نقو على مسو کې ویلي او د سر مسو کې دا خاص معنا ده نو لاس راځي دا چا جواب ده شاسه ها بقى على إسراف نمبر شو بلد في آخر بقدر إسراف بيشوا نخبي بوش نبات كده معناه جبس لغبي ليش كلنا كنا من وجه كدو صح بنقول بني لماذا أخبي بلادي بالأخير جواب يا جواب وانزو بوارج لكم جمش في كذا هذا جرم جوابنا يعني مثلا وانزو الآخر ومعناه ده مثلا أخذ جواب دا جامل دا جل الجواب يقول وام سوي فقره دا قوم حكم غسل لوارج لكم نسبت وكتب كانت تجمل زي ما نعم يقول زي ما نعم معمول نده زي ما نعم حق تواترا ومعنى دا شو وام سوي برؤوسكم وارجلكم دا ارجلكم جل الجواب دا معنى نشي ما سبعك حكم يغسل لي شو كده حكم يغسل للاس بوينزي خبي بوينزي ودا حكم غسل لي ودا جل الجوار دي نمسا معنا او جل الجوار ناخو شعي كثير جل دي ولي وامسوا بالشياغان داسي بيش تداخو جل الجوار بمفردات وكلا تداخو جملة وامسوا برؤوسكم وارجلكم كان جرب الجاوي جواب ده يشوفوا جملو كلا دي بمفردات القرآن كلازي بسورة واقعي ويطوف عليهم بلدان مخلدون فجنتان بالكان دا كلاسودا كرزين ولا موسكن ولا لا موسك شربت وسكن
ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وغير سكر لا يذوقون عنها ولا يملكون فاكهة ما يتخيلون ولا يملكون ما يشعرون وحور عين ذيك يوم كلام داسر وحور عين وحور عين إيه ده بأكواب ده جرب وجه سري ده حور العين جرب غير اللي بيوكلب دي وده جرب الجوال جو فعتق بسورة الكريم دلتا ما تبقى جوال غاري ومعنى بين مجرور نه كدا سبب ہے کدا معنی او کنا دا سبب معنی غلطی کدا سو ہے ويطوف عليهم دالکان بپگلاسونا گرزی بی اقواب وکاس کنا مجرور وصور وحور عين دالکان بپد جنتیانو جنکه گرزی دا معنی نه دا چجر کے معنی بدا نه چې جرګ اساس ظاهري معنا دا سره دي چې د الک په ګلاسم ګرځي او دا جنکه په ورولي الکان په جنکه نه ورولي الکان هم خدمت کې چینی شربت او جنکه هم ورولي طالبا اګیره بدل دی کومل ځکه او کله خو دې نشي کسل بدل دی دې باندې کنه دا الکان او جنکه هم ورولي دی وګوره ولدان مخلدان لغسي وحور العين مجنون هم عمل مرفوقه يبقى يطوف فاعل لي ده عطف ولدان لي ده جنتيان وخادمان مشتا وخادمات مشتا اللي كان بجنكي نبوز اللي كان بمولدي جي چابيريكو او جنكي بمولدي ده مسكت او جنت الطالبان وانت جنت يعني ساعده فلس وسبيشو كان نجر او دې وګوره او دا جر هو په څلور شیرینو کې په څلور کې دي تاسو په داغه کې ویني سبا کې جر للجواب كأن دغه نمنا غر سنن دي كأن دغه شیر څنګه ونی څه وې کنه كأن في بجاد كبير وناس في بجاد مزملون دي کنه التجر للجواب راغله دي هغه اول شي كأن سبيل نسر سبيل غرب فمناك كأن سبيلا في عرانين وبله إيه كبير أناس في بجاد مزملون كبير صفت سردار جسادر يشوري لا غم ناس يحكان كبير أناس في بجاد مزملون وتبجاد مشروف وجه مزملين عليه او جل الجوار دا خلوه او په حدیث کې راځي مملک زارحمن محرمن دی بیگه زارحم د ذاتی پته د ملک مفعول دی او مجرور دی مملک زارحمن محرمن دی ودل د محرمن راځي جل الجوار دی د مسافره په وجه جل تاسو د قرآن خبره شکر وامسو برؤوسکم ارجلکم دی اصل کې ودا ارجلکم جل الجوار دی او معنا به د مثلا دی باندې د هغه تفصیل لاندې دا بس ده او بس روايه ها يوا بل عالم وي حافظ ابن كثير وياه شيخ خروش يدانهم هذا مفسرين ودوي ابن كثير ونور ويانا ده حضور پاک محبوب اشتعلق وجه پاک چې روایت کنه کولای او دا حضور امام فهایم دا وایي چې دا حضور پاک فضائل د اصل درجه بیان کړی د مسو چې بیان کړی دي چې یو طالب په داس کې خپل دي ټول ګناهونه د خپل نوځي دا چې دشته چې مسو کې ګناهونه توځي نو مسې په فضائلو کې ذکر نشته کنه چې ګناه د غسل بیان یوا او بن داري چې وعیدات په چواله کې راغلي دي چې پوند او چې شنو مسه او خامخا کوتي وشي وی کنه پرې کوته وراګي او دا اله کابل غایا کوم څو بروسه کوم غایا نشته او دې کې غایا لا هغه مسه کې غایا نه نشته او دې کې مسله ده مراد کې غایا ده او مسه په کابل نه پوره نه کنه مسه په چاسه درې کو درځي چې کې مسه وشو یشي په خبره اله کابل نه چې اصلو کې اله کابل کې ته وې دا پټونه وې دا یعنی پاندو پوره مو یې ځکه ته وې دا دا غایا کنه او د صحابه عملم دي وعیداتم دي بدر کو احتیاطین او نورم دې زیات دا وشوفه بين العقاب اجر وبطون الاقدام بطون ویلان دې تلیتا او هغه تلین دې په دوزخ کې جوړ پاتې دي شیعاګانو په مسه کې قتلې او چې پاتې کېږي تاسو وایي باندې روان دي یو وایي د بدن بچي طالبم من دې قوم په خبره وشتي چې دا بطون قليله ده مثلا خام وفقه هذا الحديث قلت فقه والمسألة مستنبطة فقه بالعقد لها هدايه ولو شرمه ولا خدمت كده
فقه دا احکام ته چې قرآن او حدیث تروي د دې آیات دا مسله معلومه د پور ذل فرض دی ګوره وفقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح قدمين مسح قدمين نشته کې به وعید نه راته او مسح قدمين مسح ډیر زین او چی فيه دون دا داسې اذا لم يكن عليهما فخفان ومسح کول شي راغی خفان د سرمنې موضوع ته وایي او جوربان دا به موضوع ته چې غیر د سرمنې وي یا سټي جرابي وي بنا پر اختلاف د جرابو مسله راځي او ما جاء في الوضوء مرة حضور پاک یو ځل متذکر دي کې اختلاف نشته ها یو ځل فرض دی دوه ځل افضل دی او درې ځل افضل الافضل یو ځل فرض دی دویم ځل سره سنت ادنا دی او درې ځل سنت اعلی دی عادت د حضور پاک درې ځل ویلو او بیان د فرض چې درې ځل فرض نه دی کله کله یو ځل پرې دوه ځل تبا درې ځل کې ها کله وګورئ یو ځل کې یو ګلاس وګورئ په طالبان دي یو ځل مخکې دا ته وګورئ چې دواړه ګورئ هیڅ اختلاف نشته ها وضوء مرة رواري يبقى قول احيانا كلا كردي في حديث كلادي اطوار بن عباس بن عباس النبي عليه السلام توضا مرة وده سيكل اندام يو ظل احيانا مطلقا عمل خمن تكوي يعني اساس ثابت دي او دائما مطلقا ده دوامن تشخيص کړي نو ته تشخيص کې خدا معنا چې قران کې راځي بخشل وجوههم دیو ګوره امر کې تکرار نشته ورور کې وایي امر تقاضا نه کوي یو طالب یو ځل مخوي د آیات باندې عمل لاغه فرض پوره شو او دا بدرې د سنت شو ها او دې بل کې راځي او واسطه رښتین یو راوي ضعیف په حال ونیک سړیو ولې غفلت او هذا الحديث عن الصحابه المشركين زيد بن اسلم ګوره دې غلط شوی زيد بن اسلم د پلان روایت نه کوي ها نبی غلط دی او وایي ان عمر بن الخطاب غلط دی ها دا عمر سے حدیث نه دا غلط وایي دا ابن عباس حدیث دی او زيد بن اسلم عن اطواب الاشي عن ابي نه ابي غلط دی ګوره اوس دا ذکر او ضعیف حدیث ان النبي صلی الله علیه وسلم دې ضعیف حدیث هم درکې صحیح و سلیمی ضعیف ذکر کې طالبان د ضعیف نه خبر شي توضا مرة يو اندام يو من ذلك وليس هذا بشيء يعني صحيح يعني صحيح حديث أغرج ابن عدنان وهشام ابن سعد وسفيان الثوري عبد العزيز زيد بن اسلم نووي فلان نووي عطاء بن يسار ابن عباس شاگرد ان ابن عباس نبی علیہ السلام نووي يوضل اور فضل حضور پاک کله کله کړي مخه فضل به د طالبان د مسلونو خبر شي لکه دې حدیث د پوره سوي ګوره توضا مرتين توضا من غسل اعضاء الوضوء توضا غسل ویوین الاندامون دا او دا مرتين بدلی صورت ادنا یا د یو ځل لکړي ایش په خبردا حدیث او دریم باب کله درې ځلې کړي مخ درې ځلې باور ثلاثا عام حالات کې درې ځلې لکه حدیث وی نبی رسول الله توضا غسل اعضاء الوضوء ویوین الاندامون دا او دا ثلاثا قال ابو شاه حديث علي احسن شيء في هذا الباب سوى العمل من عارف الامرين ان الوضوء ګوره یو ځل روادي جائز د فرض پوره دي مرتين لکړي او ډیر خو ډیر سنت ثلاث دي او د ثلاث نفر سرورم ده ګنادا چې د سنتیت پنځه کې ولې سبحان الله مسلم کړو وخت ابن مبارک وایي چې یو سړی پدریو ځل زیات کین آیا سم یې لګم دی به ګناګار شي ولی اسراف وکړي